الرحیم. تاسو د ملګرو ټولو شکریا. تاسو په دې دومره شارټ ټایم کې راغئ او دا کوم میټینګ چې کوم مقصد دپاره موږ اغوستی دی، موږ د میټینګ چې کوم مشر ټاکو نو هغه موږ رامبیل کاکا ته دا مشري ورکوو د دې میټینګ. د دې نه پس زه صدر صاحب ته خواست کوم کومې خبرې چې پرون بله ورځ شوي دي یا نن زموږ مشرانو سره وشوي نو د هغې په باره کې به تاسو ته ټول ډېر وضاحت کوي. نو زه صدر عمران خان ته دعوه کوم درخواست کوم چې وضاحت وکړي خپل ملګرو ته. مهرباني جي، مننه ستاسو ډېره شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپلو د دې ټولو ملګرو د تهیه دل نه شکریه ادا کوم چې دوی په نیم میسج باندې چې کوم دی موږ له حاضر شو راغه. ممکنه ده چې دا څونه هلکان دلته راغلي نو دوی د خپل کلي سره مینه کوي او د خپل کلي دفاع لپاره راغلي دي. دې کې ذاتي خبره د چا هم نشته. دې کې یو هم داسې خبره نشته چې هغه د عمران یا د واګل یا ضیاءالدین باره کې ده. دا خبره د ټول کلي باره کې ده. زمونږ سروزو نه په دې تنظیم کې یا په دې ملګرو کې یا په پارټي بیس بدعظمي راغلې ده. هغه غلط فهمي هم کیدی شي. خو بهرحال زه به دومره ووایم چې بله ورځ د اتوار په ورځ زمونږ د دفتر افتتاح وه په ډي سي په آفس کې. هلته مونږ هم لاړو، الان کې مونږ راغونډ شوي هلته ولاړو، حیات هم روان و ملګرو سره. خو به مونږ نیغ تېر شو، بس دا به هغه له ښه ښکارېده چې به مونږ نیغ تېر شو، نه د واسلام نه ښه نه بد هلته یو ځای ورسېدو. هلته لږ تنقیدونه سټارټ شو. بهرحال دې کې مونږ څه غیر اخلاقي خبره هم نه ده کړې، نه مو چا پیسې کنځل کړي، نه مو بد ویلي دي. خبره په پاټۍ وه، خبره په محنت وه، خبره په میرټ وه چې آیا دې کې به بدی الان کې زمون نه علاوه په دې زمون کې ګټاسي ګروپ ته هغه هم په دې باندې باقاعده وایسي کړي دي چې بالکل نن هغه وخت چې کوم سخت وخت والا ملګري هغه خواري او چې کوم په اسانه او په چترو راشي نو هغه ایله اسانه شي کنه، هغه ځان مخکې کې سره ورځي. نن چې دا میټینګ راغونډې شوې ده دې باره کې راغونډې شوې ده چې ماته هغه یو ټیم تشکیل کړی دی. هغې کې چې کوم دی نو توفیل ناظم دی د پورې نوخار، په هغې کې چې کوم دی د اشورآباد ممتاز علي شاه ناظم دی او زبیر دی، داسې یو کس نور هم دي. هغوی نن ما له ډسټرکټ کونسل کې هم وویې ولاړ وم سره. هغوی وي چېرې مونږ دې کې ما ولې زما مشران یې ټوله که زه رامخکې یم هم د کلي دپاره رامخکې ما دا د لیسټام لیکلی در کوم که چېرې خپل مفاد مې وکړه، خپل نوم یا خپل څه د کور دپاره د ځان دپاره مې زه وغوښته نو بیا هم خیر دی خبره پټې نه پاتې کېږي، څرګندېږي. مونږ چې رامخکې شي وګوره زمونږ سیاسي شوق نشته تر ننه پورې ان ریکارډ ده دا خبره چې ما چېرته سیاسي پارټۍ کې څه مداخلت یا څه شمولیت دا خبرې نه دي کړي. خپل یو سیده ساده د کلي هغه ماحول دی ژوند تېرو، خپله ګټو، خپله خورو، خپله مطلب دا دی هغه زندګي ده روانه ده. خو چونکې د پی ټي آی کې دا خبرې واضحه وو، تاسو ټول لمبته ده. دا یو 15 کسان راغه او دوی ووایي چې یاره ته مونږ سره ملګری شه دې پارټۍ کې او دا پارټي په دې خټ کلي کې بالکل ختمه ده، څوک نوم د پی ټي آی نه علي. په هغه دوران کې هم دی ما لیږلي دي، ما ورته لاړ شي خیر دی حیات سره مشوره وکړئ، که حیات راوړېدو نو نور هم ښه شي. حیات سره د حقیقت د لیم زما وورې زړه ناخوښ ولې نوی کس و نوی چهره وار سړی منتظر د نوي چهرې چېرې دی به څه وکړي. 3 کاله د هغه هم د ممبر شو. دی چې هغه ته لاړه دغه سړی ناست دی هغه چې ولر سوي دی واپس راغی نو بیا دی وایي چې بس هم تیار نه دی ته رامخکې شه. زه چې رامخکې شوم دا هر څه خدای کړي دي. بل زه دا احسان نه کوم په پاټۍ نه په ملګرو نه په کلي چې دا زما اوټونه دا ما راوچت که دا د عمران خان اوټونه وو. دې کې د چا احسان نشته. په غونډ کې پی کې صرف نماینده پکار و، اواز پکار و، روچتول پکار و، اګاړي ته دیګه پکار و، هغه وله مونږ په شریکه ورکړې ده. دا ګاډي مې سټارټ کړی دی که نه. نن الحمدلله د هغې هغه رزلټ په غونډ کې پی کې تاسو ټول له پته ده چې څنګه ووتو. نن زمونږ بیا میا صاحب سره هم خبرې شوي دي، ذوالفقار خان سره هم خبرې شوي دي. ما نن میا صاحب له ویلي چې څنګه د مشرانو فیصله وي، څنګه زما د ملګرو فیصله وي، زه به بالکل تیار یم. زما پکې هېڅ قسمه پکې زما مداخلت پني زه به د هغې انکار نه کوم. هغې ته به زه ریډ یم. تاسو زما د تنظیم ملګري زمونږ د کلي ده، درونه مو وي، ورولي مو ده، که هغه یاد خان دی، که هغه دا نور دي، هېڅ قسمه زموږ ذاتي چا سره څه بدیت نشته، نه مو څه دښمني چا سره شته. زما فیصله ستاسو د ټولو ملګرو فیصله چې څه تاسو ووي څه دې نه تاسو جوړه کړه. دا بله چې کوم شي هم تاسو له پته ده. دا یې نه مخکې 3 ځله ما یاد خان سره غاړه ورکړې ده او یو ځای شی هم ورسره ټیک شوه. دې کې ممتاز خان حاجي صاحب اوس نشته په موقع، زمونږ چیرمین دی، زمونږ د دې پارټۍ مشر دی، زمونږ کلي زمونږ هسې مشر دی. دې نه علاوه نو هغه د هغه مخکې حیات خان هغه ویډیو ما سره اوس هم پرته ده ویلي داسې خو لکه بیا د هغې نه پس هغه یو حرکت داسې وکړو. اوس زه نه پوهېږم دا ناپوهي ده که دا کس دی که دا د چا لمسون دی چې هر څه دي ټیک شو جي. نو هغه دا حرکت یې بیا کړي نو الان کې بیا د سړي نه خفه شي په دې شنو بیا سړي نه خفه شي تر کوم به زه زغمم. دا پارټي نه ستا ده او نه زما ده، د ټولو خلکو ده، د ټول کلي ده.
نوټیفیکیشن هغه د تنظیم جوړ کړو تاسو لو پته مې خو تاسو وزارت ته بیا دا خبره کومه په 26 تاریخ جوړ کړو په 26 فروری باندې هغه جنوري په 26 جنوري باندې هغه دا نوټیفیکیشن چې کوم دی جوړ کړی دی رجسٹر کړی دی او بیا هغه ځان سره یې خېده نو هغه شیر کړی په کوم تاریخ ته په 10 تاریخ په 10 فروری په 10 فروری بیا هغه شیر کړی دی نو آیا اول ټیک شو زبردست اول پکار مو یو مرګري وګناس مو صلاح به کړو چې د پټ جوړم کو نو بیا به په اک تاریخ شیر کړو چې په کوم تاریخ دا جوړ کو خو دې کار کې شګاوه دا و چې کچري بیوټي وګړله او ټیک شیر به کوم قبیله نو بس د پیلان دی وشي همدا خبره د بل سره دی مطلب نشي کېدی ټیک شو اجه د شیر کو هغه ولا بیا ما کې رسلم هم هغه سړی کې رسل کو چا چې جوړ هغه ولا کې رسل کړم دی مونږ په هغه شنه نه خپو بیا د سره ماړي سیکټ کورسل کې چې دا مسله راغله ما ولا بدی راغله چې ما ولې به یو وخت کې خبرې مکوي چې په هغه ټیټیو پس کوي دا اون کړي ولاړ دی بڑے څه وي چې دې څه کوي ښکارا خبرې کوي چې تاسو دې خبرې ښکارې وکړي چې ټولې ووري چې هغه دې د کلی لپاره لګیا دي بل تا به مغلطي دا وکړي بیا د شاسو ورو په تیر جمعه باندې باران کې اول کې نو په هغه بل نوټیفیکیشن تیار کړو مونږ په دې خبرو چې په دغه نو په دې تنظیم کې کوم کسان دي نو آیا دا د پی ټی آی دي دې کې د پی ټی آی سرګرم څوک دي نظریاتي څوک دي دا خو د الیکشن ورځې پورې چې کوم دي نو د پی ټی آی پی کسان او د مسلم لیګ هم پکې دي نو دا کار د پی ټی آی نه ښکاري دا د خټ کلی نه دي یا دا خټ کلی غټ ته کاکرام آباد غټ ته خټ کلی خو یو تاریخي کلی دی نو خارم نو چې خټ کلی وو دا خو نو شیرا خورد دی بل دې کې د امون چې نن چا ډیره کې نه جدا څوک دي د جدید خټ کلی خلک دي لار په دیګر جیدادمن د خټ کلی خلک دي آیا دای سره تا مناسب نه ښکاري تا دای له ویډیو دا ټولې غلطیانې دي چې هر رنګه شوي دي مونږ اوس هم د دې ختمول غواړو اوس هم زموږ له کیسه نشته مونږ وایو چې بیا هم یو شوکینو چې د کلي دپاره څوک وو دغه مو مطلب دی دغه مو سوچ دی چې د کلي دپاره څوک وو که چېرې زما خپل مفاد دي زه چې نن عمر سره سیټ ته کښېنم چې څه ولې مال راکوي ولې کښېنه یار ما دا څه کړي تنظیم هم ختم او کلي هم ختم مال به راکوي امان انکار نشي کولی خو نه غواړم د نن هم هغه سره زما داسې څه خبرې لګي ګرم یم چې بیا دواړه بلې کمره کې کښېناستو یوازې ما ورته څه چې درنه غواړم کلي ته به غواړم په حق او مزدور به درنه غواړم مراکې به راغلم زما کلی نن تاسو ټول وګورئ چې په کوم حال دی په کوم طرف روان دی څه دي پکې چا له دا ویلې نه شو د شرمه چې دا خټ کلي ومړ دا موږ دپاره ډېره د افسوس خبره ده نو دلته ضدبازي نه ده پکار دلته مخالفت د یو بل نه دی پکار یو موټی پکار دی یو اتفاق پکار دی خو چونکې نه کوي هغه بیا بهرحال مشران د پارټۍ شته چې هغوی څه فیصله وکړه عمر وي زه څنګه روزګار شم اول به ستاسو مسله کوم هغوی چې څه فیصله وکړه مونږ له منظوره وي او اخلاقیاتو نه کبار شو او مونږ سره زیاتیات یې کول نو د احتجاج چلم راځي د حق اخیستو چلم راځي ارس تر سی ام هاوس پورې راتلو چلم راځي نو اول خو زما دا توقع نشته چې یاره هغه به زه دا امید لرم چې عمر به یو داسې فیصله کوي انشاءالله به زموږ د ټولو لپاره خیر وي زموږ حق هغه بل چاله نشي ورکولی مونږ سره زیاتیات نشي کولی په مونږ څوک راسپرولی نشي هغه یو ډېر قابل انسان دی هغه ډېره ښه فیصله کوي زموږ هغه نه ښه توقعات دي چې به ښه فیصله کوي انشاءالله تاسو ټول ملګري ناستئ دا د هغه وخت ملګري دي د سخت وخت چې کله سخت وخت دا ټول د هغه وخت ملګري دي چې څوک نه وی نشته او ټول تقریبا زمانه تیز د پی ټي آی سرګرم کسان دي زم د دوی نه وروستو راغلی یم دا د ډېر وخت نه روان دي جهانزیب شو حبیب شو مشتاق شو دا ډېر وخت نه روان دي بی نن ناست یو دلته راغونډ شوي وو که زه صدر یم ستاسو په سر یم ستاسو په وجه یم که تاسو نه یې نو زه ټیپر هم نه یم ټیک شوه خپله بشره که دې ملګرو کې د چا اعتراض وي یا دی څوک وایي چې بی صدارت مونږ کوو زړه د کومې نه وله هرکلی به ویم بلکل که ځان کې دا منلي وي مخکې شي صدارت هم وله ورکوم زه به یو لاندې کار کوم یو وړوکی سپی به خو بیا به زما همدغه جذبات او همدغه خواهشات یې کړي دپاره کوم به ته به صدر یې که دې کې د چا اعتراض وي بلکل کولی شئ د نورو صدارت یې نه منم د بل ځای د خلکو صدارت یې نه منم نه به یې رانه کوي نه یې کولی شي که نه که تاسو کې څوک خواهشمند دي بلکل زما ټول لوڼه که ساجد صدر یم زه صدر یم که ضیاءالدین صدر یم زه صدر یم زه فخر به کوم په دې شي باندې ځکه زما ملګري ټول ایمانداره دي او ښه مخلص دي یو بل ته نن چې دا ټول راغونډ یو د دې مطلب دی ټول مخلص یو بل ته اړیکې څه نشته که په ما مو دا اعتماد دي لکه څنګه مو چې کړی خو بیا هم الله مو عزت وکړه که نه بیا هم وایي چې نه یاره صدر دی نه دی پکار دی بیا هم زما ستاسو خان سره هاوي زه به رستو نه یم دې کې تاسو خپل ملګري رایې ورکوئ شروع به د نایب صدر نه وکړو داسې به راته وشو هر یو ملګری حقدار دی په دې پارټۍ کې څومره چې زما دی دومره دم دی ټولو دی دا پارټي د عوامو ده دا د یو کس نه ده
نو تاسو خپل رائے دی کې ورکړئ آیا مخکې څه کول غواړي څه وکړو چې څه ستاسو رایه وي زما وکړي چې زړه کې مو څه خبرې او په خوله راوړئ شیر کړئ دا خبره را روان ګوره یو خبره بله واضح هم روان 2.5 کاله یا 3 کاله پس بندیات دي زما خپل خواهش دا دی چې په دې ګراوند هم د پی ټي آی خلک راشي نور هم پکې نور هم مضبوط شو که په هغې کې څوک شوق کوي چې یاره زه ناظمۍ ته ودرېږم بلکل سینه ډبوم ورسره منډه وم هر رنګه مدد به م کوم د لاس او پوچ څه مې کېږي ورسره به کوم رستو کېږم به ترې نه چې څوک هم دا خواهش کوئ چې یاره دا ملګری دی مخکې شور ورپسې وو زموږ ممتاز خان حاجي صاحب دی زموږ مشر دی هغه ما ته یو دغه پیش کړې وه چې هغه ما عمرانه ته څه پردی نه یې تم زموږ یو د فیملی ممبر یې خپل یې زموږ لکه ستا د مور د طرفه زموږ ستر پړدم نه وه اوس روم کې دا خپلولیان یې پیکه شوې او دغه شوه ته زما کشر یې جذباتي کېږه ما چې څه خبره مې خیر دی زه دې سپورټ کوم زه نه الیکشن یې کولی شم زه کمزور یم بس ما کې اوس هغه اوس ځان کې نه وینم چې زه وکړم ته مونږ مخکې کړی انشاءالله موږ به درپسې وپرېږدو به دې نه نو که دا شوق بل ملګری کوي په دې ناسته کې بلکل زموږ سړی به وله لیکلې به وله ورکوم چې بلکل ورپسې به یو او رامخکې شئ لیکن نو خپله رایه ورکړئ بیا به اخري ما ته راشي بیا ورته خبرو وکړو خیر دی څه کول غواړي جی استاد صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو صدر صاحب تاسو ته واضحه خبر وکړي اول خو د ټولو نه مخکې اولو چې کوم د عمر دفتر کې کوم دغه شوی دی که نه نو په هغې مونږ مذمت پرېښود ځکه چې دا کار نو پکار ځکه چې دا لومړۍ ورځ وه او زیاتر کې مونږ او زمونږ ملګري ډېر پي ټي آی کسان راغلي مبارکو ته چې یاره میا صاحب ته مونږ مبارکي ورکړو او په هغې کې بیا خبرې داسې تو مې وشو د یو بل که نه د هغې په وجه باندې زمونږ د دې مذمت کوو هر حال دا خبره ده چې صدر صاحب کومې خبرې وکړي دا زمونږ هم خبرې دي د ټول تنظیم دا خبرې دي بېل بېل سړی به رایه ورکوي خو زما رایه دا ده چې دا زمونږ هغه ملګري دي چې کوم شپږ کسان او د پي ټي آی نوم هم چا نه شو اخیستی او مونږ د ممتاز خان نه بېله کې راغونډ شوي او بل څوک هم بل ځایه څوک د پي ټي آی نوم هم نه اخیستو مونږ هلته ناست وو مونږ میټینګ وکړو او د هغې د وجې نه ورو ورو بیا د عمران ځای کې مونږ میټینګ وکړو بیا 20 کسان وو بیا 1.5 شو ورو ورو به زیاتېدو د خیره سره او مونږ ته الله پاک جیت راکړو نو ښه خبره وه چې مونږ ته الله پاک جیت راکړو خو چونکې قربانیانې کومو ملګرو ورکړي نو هغه دا تنظیم دی دې تنظیم والا قربانۍ ورکړي دي هر قسمه دغه ته ولاړو په سر کې ولاړو بیا وروستو ماخره پورې اوس هم ولاړ دی نو زموږ خو مشران شته دی شاتر کې مونږ به خبرې هغوی ته پرېږدو ما پرون یو میسج کړی مو په تنظیم کې چې یاره که عمر مونږ مشر ګڼو نو بیا به مونږ هغه ته وګورو چې هغه څه فیصله وکړه به زمونږ ټول فیصله وي مونږ به د هغه د فیصلې نه وړو حاجي دا تپوس ته نه کوو چې تاسو په عمران بھائی سے اعتراض شته دی چې کوم دی د تنظیم چې کوم دی صدر دی اصل کې عمران صدر کړی هم دی نو په هغه به زموږ څه اعتراض او هر سړی کولاو وضاحت وکړي لږ شاټ صدر کړی دی ښه په مسلات باندې دی موږ صدر کړی دی ممتاز خان نه مو چیرمین کړی دی زه ورسره نایب صدر یم داسې نور ملګري بېل بېل عهدو باندې دي نو چې دی موږ صدر کړی نو اوس په ده زموږ څه اعتراض دي حاجي اوس به دا کاکا نه تپوس کو چې رامبیل کاکا نه چې تاسو څه عمران بھائی چې څه خبرې وکړي که نه د دې لږ خبرې وکړي پورې خبرې وکړي او په ویډیو کې او دا د خپلو کې به اتفاق ساتو دا مونږ چې کوم تنظیم دی دا به داسې ګڼو خپل وروڼه به دا ټول ګڼو او دا زمونږ نه کشر دی خدای الله پاک مشر کړی دی به د مشرۍ په سترګو ګورو راتلونکي وخت لپاره به هم ګورو اوس به هم ګورو ستاسو په ذهن کې دی د صدر قابل دی او د پارټۍ دی تنظیم قابل دی حاجي اوس عارف الله تاسو وایي عمران باندې زموږ اعتماد دی او په سخت وخت کې پارټي د اوچته کړي دا په خټ کړي کې او دا زموږ صدر دی او عمران ته زما دا درخواست دی چې د څو نظر کې دی چې په دې دا خبره مخکې کې چې دا لوبه رانه بلې یو نیسي صحیح ده دا ګلباد ستا سره یې ده عمران بھائی باره کې ملګرو خو ټولې ښې مزېداره خبرې وکړې اصل کې زموږ مقصد اوس موجوده د دې تنظیم دغه دی موږ سره دوه اپشن دي صدر صاحب هم وختي دغه کې و عمر ته هم خبر رسېدلې ده ذوالفقار پورې خبر رسېدلې ده مشران وایي تاسو کوشش وکړئ چې تاسو یو شئ زبیر دی هم وختي وویل نور هم پکې کسان پکې داسې مشران که چې تاسو یو شئ او بل د هغوی د طرف هم په صدارت باندې هغه نشته دی هغوی وایي یاره مونږ ته د صدارت د عهده نه ده پکار دې نه مخکې چې مونږ کوم میټینګ کړی و د ممتاز خان علي صاحب په دیره کې هغې کې مونږ ټول په دې متفق شوي وو چې هغې نه مونږ څه ملګري اوچت کړو ځان سره یو مضبوط یو تنظیم به جوړ کړو اوس هم د مشرانو همغه خبره ده
نن چې په IDC کې کومې خبرې وشوه کومې خبرې راورسېدې نو د هغوی همدغه سلا ده چې یاره دا تنظیم یو شي نو ښه به او که چېرې انکیس نه کېږي داسې مطلب لکه زموږ طرفه څه مسله یا د هغوی طرفه څه مسله راځي نو هغې دپاره هغوی خپل یو کیژول ځان ته تیار کړی دی دا کیژول تیار کړی چې هغوی به بس ټول تقسیم کړي دا نن په خبرو شوه د عمر دا پلانینګ دی دا کیژول هغه تیار کړی تاسو وروکړي زه ورسره بیا ناست وم پالې عمر سره که نه اخیری خبره هغه دا وکړه چې ګلبازه تاسو د خپلو کې سلا نه راځي که نه نو ما یو کیژول تیار کړی خو زه به درځم نو ما تېره ته مونږ ته لږ شیر کا که نه چې خپل ملګري مونږ په اعتماد کې والو هغه وی کیژول دا دی چې ټوله بیا تقسیمېږي لکه د دغه به خپله کمیټي تنظیم به ختم شي د مسلم ټاون به خپله کمیټي وي اکرام آباد به خپله او د خټ کلي به 3 کمیټیانې وي یو کمیټي به د عمران پانډر کې یو کمیټي چې کوم دی په د آیات پانډر کې او یو کمیټي به د محله ترکاڼانو بیلی دا خبرې شوي دي خو زه یم چې دغې طرف ته مونږ خبره بونوځو چې لکه څومره شی تقسیمېږي او دومره پکې مسلې راځي به خبره پکې روانېږي بله خبر دا څه ده د هغوی د طرفه یو کس به ما سره په رابطه کې دي مسلسله هغوی چې کوم دی زمونږ په تنظیم باندې زمونږ په صدارت باندې ستا په صدارت باندې څه اعتراض نشته او بالکل مونږ تیار یو ایز ا پرزیډنټ مونږ عمران بالکل منو د هغوی د هغه د شر او سیاد خان دی او بیا ترې راغلي دي هغه ناظم دی ناظم نه مني دی صدر نه مني ما خو چې اختلاف راشي خامخا خبرې کېږي داسې که نه او د هغوی طرفه ستا په صدارت باندې دغه نشته دی اوس زمونږ دا میټنګ زمونږ ملګري په څه مطلب کېږي آیا په دې باندې موږ ځان سره وایو که یا بس چې مطلب سپریټ شو بیل بیل شو اوس درې جانزیب خان لګورئ چې دې څه وایي الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله موږ الله پاک مسلمانان پیدا کړي او بیا موږ ته عقل او دماغ راکړي دي موږ چې عمران خان کومه خبره وکړه صدر صاحب په دې زموږ پوره ټوله امینه ده ګلباز چې کومه خبره وکړه دا موږ ناستو عمر صاحب سره او عمر هم دا خبره ترې وکړي چې تاسو راغونډ شئ اتفاق سره ټول یو دغه جوړ شئ او ټول کې موږ تاسو پورې ټول خلک هغه کوي چې په یو کلي کې درې هغه جوړېږي دا یو کلي بهتر ده خو چې نه جوړېږي بیا به اتومیټک بیل بیل کېږي موږ خپلې کې دا سوال وکړه ما او ګلباز چې دفتر نه راووتو چې نه موږ به عمران چې کوم دی صدر وي او صدر دی زموږ ټولو ملګرو بیا دې ما ته وایي چې ماښام میټینګ دی او د صدارت لپاره پروګرام نه کوي نو موږ مشر چې کوم دی عمران دی ورسره دوا ګل دی موږ د محلې ترکاڼانو محلې نه په صدارت کې ایستي یو الله دې دو قدر وکړي او دا څومره ملګري چې راغلي او ناست دي دلته الله دې دې قدر عزت وکړي او ضیاءالدین بہت سوي دوباره کې چې عمران باندې تاسو سه اعتراض شته په صدر باندې ټول نور په تاسو ډېر مننه چې راغی د خیره الحمدلله زه به دا ووایم چې کوم سټرګل لکه دې تنظیم کړی دی کسانو کړی دی نو هغه هیرون نه دي پکار او بیا هغه چې کوم سټرګل کړی نو هغه هم اوایډ کول نه دي پکار زما خو لکه دغه یو خبره پښتو غړي خاص دغه و یا به یو کېږو که دې روکېږو نو که یو نشو نو روک به شو او روکېدل ډېر اسان دي یو کېدل ډېر ګران دي ولې نه یو کېږو دې کلي دپاره چې کم سے کم د 15 سال 20 سال وشو که موږ هغه جهالت کې را روان یو چې عمران به صدر نه منم حیات به نه منم دا طریقه غلطه ده حیات خان صاحب زما تاسو ته سرجي همبل ریکویسټ دی تاسو ته الله پاک نایب ناظمي درکړې ده او د کلي په سطح چې کوم دی ووټ بینک د خټ کلي سیوا دی نو زما دا رایه ده چې تاسو هم په خپل یو ښه سوچ سره دا فیصله وکړئ چې عمران چې کوم دی د تنظیم د کلي صدر شو نائب صدر د الله دی بالکل راشي تاسو هم 3 عہدې والی نائب هم والی نو چې یو ځای شو ان شاء الله دا ترقي بس نږدې پرته ده زموږ کلي ته اوس چې دا موږ نه ځي دا به زموږ نه اهلۍ د وجې ځي ځکه چې زه تاسو دا ریکویسټ کوم چې زړې خبرې هېرې کړئ راځئ د کلي ښېګړه وکړو خلک موږ ته په تمه دي او زه بار بار یو ریکویسټ حمل کوم چې کم تکلیفات کم تیر شوي دي بس هغه هېر کړئ اوس په مخکې ځو نوي سوچ سره وځو یو ویژن سره وځو کلي ته ښېګړه راوړل دي که خلکو ته موږ بار بار دا وایو چې ما کړي دي تا کړي دي هغه کړي دي هغه چا نه پټ نه دي ټول لیدلي دي اوس مین شی کار کول دي زموږ خلکو دا ایکسپیکټیشن دی خلک هر ورځ نوی نوی میسج کوي چې جی تاسو څه لای عمل دی موږ ټول دا ریکویسټ دی چې کابینه جوړه شي لږ سټنګ ټایم لګي میاس دعا به په دې کې لګي ان شاء الله تاسو د عمران صاحب په صدارت کې وګورئ حیات خان صاحب ناظم په مشرۍ کې به وګورئ موږ یو یو که خیري دا کار به د کلي ته ډېر بهترین طریقې سره راځي ان شاء الله ما تاسو بیا ریکویسټ دی چې راځئ چې یو شو ډېره مننه
حاجي تاسو سره یې د عمران بای په صدارت باندې کوم څه کمپلین وي نو ویل شي کولاو ادارې مخامخ ناست دي ټول روم ته سلام غریب موږ عمران صاحب څنګه دا اور صاحب یو خبر وکړه چې په هغې کې د هغې ټول مضمون بس یو لفظ کې ختمه کړه چې دې موږ جوړ کړو نو بیا به موږ اعتراض نه کوو موږ هغه کسان چې د سره هغه پېژني چې کوم پیل پیدا کړي ده د باندې مو اعتماد نو دې مو مخکې کړو په ځان کې موږ دونه هغه نه وینو اکټیویټي نه وینو چېرې بیا موږ ورسو دا آسان کار نه دی چې په زه صدر کېږم او یا دغه کېږم دا ډېرې ذموارۍ دي نو هغه ډېرې ذموارۍ چې کوم دی نو هغې کې چې سړی ځان کې څه ویني چې او زه دا پوره کولی شم بیا دې مخکې لاړ شي په دې کې خو څه تنخوا نشته دغه نشته بس یو خدمت دی او دې خدمت ته د موږ د ملګرو چوناو کړی دی نو بس موږ پرې پوره پوره استعمال حاجي حبیب بای ستاسو څه خیال دی یاره ښه خبره ده د کلي د فایدې دپاره دا کلي کې چې کوم دا مرداري پاتې شوي ده د دې د ختمولو دپاره چند داسې کارونه دي چې زما په محلې سونېرې محلې باندې بند شوي دي د هغې دپاره د ریلوې د پل د لاندې د مرداري پرېښودل شوي د دې دپاره د خپل کلي د صفایۍ دپاره د خپل کلي د ښه کار کولو دپاره زه په صدر عمران په یقینو به دړه نه بروسه کوم دې کې شک نشته دی زه له چا د کوره نه خورم صفا خبره کوم چې څه مې په خپل زړه کې او مې په خوله کې ودروړی مو دی سخت وخت کې را سره ولاړ دی مشکل ټایم کې ولاړ دی ډس ته تابعدار دی پولیس ته تابعدار دی دونه مالداره جاګیرداره هم نه دی غریب سړی دی ټیک شو موږ سره یې سینه په سینه ولاړ دی او بلکل موږ په ده باندې دستخط کړی مکمل ساین مو کړی دی صحیح حاجي دا میا صاحب هم خبرې وورئ بسم الله الرحمن الرحیم زه وختي ځله عمر میا صاحب سره میلو شوم ډسټرکټ کې هغه سره موږ د عمران او د آیات باره کې ما خبرو کې دی لابار ناست هغه ما ته وایي دا یو تنظیم یو شي ښه خبره ده ما ته ممتاز میا صاحب راکړو د اشورآباد ناظم چې دی هغه اوس ما د کال وکړو وایي زه به حاجي صاحب ډېرې ته راځم د زبیر حاجي صاحب ډېرې ته او ګورم کېدای شي میا صاحب هم راشي او عمران او آیات زه کښېنوم او دا خبرو سره کوم دا تنظیم یو پکار دی بس زموږ هم خوښه تنظیم یو شي ښه خبره ده په عمران بای څه اعتراض شته نه هېڅ اعتراض نشته او زموږ سختو ملګری دی صحیح ده او دا ساجد بای به اوس څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د عمران په صدارت باندې زموږ څه اعتراض نشته او پوره اعتماد دی زموږ د صدارت باندې او ښه خبره دا ده چې د آیات د تنظیم نه موږ یو څو کسان واغلو او ځان سره ایډجسټ کړو نو ښه به وي نو یو ځای به بیا مزل چې موږ کوو نو اسانه به زموږ ته صحیح ده اوس مشتاق بای به څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ستا شکریه نورزی بای عمران بای ما زما بالکل اعتراض نشته ځکه چې که دته یاد شي دته ما رنګ کړی یو ورځ میره موږ تنظیم دغه بلکې موږ راوځو او حالات ډېر زیات خراب دي د سره ما ډېر خبرې وکړي او دا نوید هم د دې ګواه دی او د ما ته ویل زما د ځای نه به شروعات کوو پهله سټارټ موږ د کور نه د تنظیم وشو هغه ټیم په جنډو په هر قسم هغه پابندي وه بلکې پکړ دکړ شروع نو بالکل زه د په دغه صدارت زما اعتراض نشته خو زه دا یو څو خبرې کول غواړم چې آیات به یې راو نو دله دا پکارو چې دی موږ سره ناست و ښه په استقامت باندې ځکه چې سړی شمولیت وکړي نو هغه بیا دا نه دی پکار چې هغه بیا راځي مشرانو کې داسې خو موږ سره ډېرو کسانو شمولیت کړي دي موږ سره دوه درې شمولیتونه هم بیا راځي چې یاره مال هم مشري راکړي نه داس موږ سره به ناست نه زموږ سره دښمن دی نه څه زموږ دغه دی خو دله دا پکار و چې دی عمران بای او د هغه کوم ملګري دي د واګل شو دا نور ملګري نو موږ به دی ځان سره کېنولو بلکې دا تنظیم به مو هم د ده په ملګرو په دغه جوړ کړی خو نه هغه داسې ونه کړو د ما ته نه دا امید نو ته یو عهدهدار یې تا ته سرکاري یو عهده میلاو ده په کار ته خو د ډېرو شوق نه کوي تا یو څو غلطیانې وکړي په غلطیانې باندې هم ته ما د رڼه خفه دی چې تاسو دوه درې د روغې مو کړي د هغې باوجود هم تا داسې کار وکړو ستا طرف نه څه خیال دی چې ویلکم ورته وایي حیات ته ګروپ کې ویلکم به ورته وایو خو موږ سره د کیني ښه په استقامت باندې او هغه ملګري چې کوم ملګري لکه مطلب دی هغه په سخت وختو کې موږ ګرځېدو او دی بل طرف ته دی بل طرف ته هغه طرف ته نو پکار بیا دته پکار چې دی پارټۍ نه نتلو دله پکار دا چې پارټۍ کې پاتې شي خو موږ پاتې شو موږ نظریاتي ورکرانو موږ پاتې شو ولې حالات خو موږ فیس کول که نه زه په دفتر کې د عمران سره ناست وم ما سره حبیب مو او ارشد مو موږ ته باقاعده دمکي میلاو شوي ده درته کال شوی دی چې وایي دا د اوچتوم دا دفتر بند کړه نو بس زه دا ویل غواړم چې صدر په عمران باندې زموږ د ټولو ملګرو ښه اعتماد دی
او دی به زموږ صدري د واګل او پکې نایب صدري نور چې زموږ کم نظریاتي ملګري هغوی ته پیل حق ورکوي او د هغې نه بعد به د دې نورو ملګري وي که چېرې هغوی صدر صاحب په دغه باندې په مشوره بهیږي چې د ده او زما د ملګرو پې ټولو رضا وي والسلام. ښه جي تاسو څه به دې باره کې څه خیال دی؟ شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بس زموږ هم دې دغه رایه ده چې لکه سخت ټایم کې عمران بھائی چې زموږ پارټۍ ته کوم سپورټ ورکړو وو نو د هغې نه پس خو سوال نه پیدا کړي چې لکه عمران بھائی باندې یا موږ څوک ملګري اعتراض وکړي یا څه بس نور څه نو زما دا اړخ چې نه نو عمران بھائی زما مکمل په هغې باندې اعتماد دی او انشاءالله عمران بھائی به صدر وي او تر کومې چې زموږ عمران مشر وي هغې سر به چې دی نو موږ ولاړو او زما بالکل په عمران باندې اعتماد دی چې دی زموږ صدر وي. ښه جي ستاسو څه خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران داسې ورکر دی چې ده بالکل په هغه سخت وخت کې او داسې وخت کې دغه وکړو لکه داسې ځان نرسو ته ونیو او محنت یې وکړو دغه وکړو او ټول خلک یې دغه کړو او موږ په دې اعتماد دی چې دی به مخکې به انشاءالله دغسې دغه وکړي د کلي سره دونه مخلصي او مینه محبت او انشاءالله دی چې دی په ده باندې یقین دی بروسه ده پې انشاءالله او موږ دغه ټول ده دی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل به زموږ په صدر صاحب اعتماد دی او موږ سره ولاړ یو په هره سخته کې بس مشرانو څخه خبرو کې دا په دې متفق. ښه جي ستاسو څه خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ته هم بده ده او ګوند پټ کلي ده پته ده چې سخت وخت کې چې یو قسم په دې پټ کلي کې نه راوچتېدو او نه چا خبره کولو نه د پي ټي آی نوم اخیستو غونډو سره په زړه کې پي ټي آی وه خو یاره وه په زړه کې چا هم دا نه وي چې یو جنډه ولګو لاس دا چې پي ټي آی نوم وویل پولیس په هم بوځي. عمران بھائی راوچت شو ملګرو واغوستو وایي ته زموږ یو مشر شه او ته چې کوم دی زموږ کوم ته یو د مشر ضرورت دی دی راغه جنډې ولګوله په پیلنۍ جنډه په خټ کلي کې دی ولګوله اسلام اواز نه شو اوچتولی هغه سخت وخت و دی تېر کړو دی له پکې هر قسمه مشکلات راغلي دي دی ورته ځان نیولی دی مونږ چې کوم دی هېڅ اعتراض نشته په صدر صاحب باندې مونږ قبول کړی او دا د هغې حقدار صحیح شو. ښه جي دا زموږ ټول ملګري دي یو منټ خبره وکړئ سکلین بھائی خیر یو منټ ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې وکړې او ډېرې ښکلې خبرې منځ ته راووتې لکه څنګه ضیا بھائی خبره وکړه چې دا تنظیم یو شي نو ریلي به مو نور هم زیاته شي صحیح شوه وزن به هم زیات شي پارټۍ کې به نور هم لکه تاون به هم سیوا شي او د چا خبره لکه یو انسان د ما خبره نه وړي د ده خو به وړي نو دې ما سره پارټۍ کې روان دی نو خامخا د ده مخ ته به ګوري چېرې دی خو ما سره دی لکه څنګه عمران بھائی خبره وکړه چې لږ میا صاحب سره ملاقات وشو د میا صاحب متعلق خبره ده که نه چې هغه وایي دا تنظیم یو شي نو ډېره بهتره ده څنګه دی اوس دی خبره وکړه چې ایاد خان سره د ده د صدارت دغه نشته دی او یقین دا خبره ده هم داسې لکه ما خپل ځاني لکه زم ګرځم که نه موږ ته هم پته لګي نو ټیک د ایاد خان سره خپله عهده یا شته هغه ته د دې ضرورت هم نشته خو زه یم چې یو شي موږ یو شي نو د کلي د ټول خلکو ته به دې پته ولګي هغه چې کم په زړه کې پټ مار دی هغه له هم پته ولګي چې واقع په خټ کلي کې یو ځای راووتو او داسې خلک پکې راووتو چې د ټولو مخنیوی و زمونږ په کلي کې ډېر داسې خلک دي چې متاثره پراته دي تپوس قدرې نشته دی غریب خلک دی خان خواسم خان دی څنګه موږ وایو که ملګري ټول متفقه لګیا دي چې د کلي دپاره د کلي د مفاد دپاره کار وکړو زمونږ هېڅ څه دغه نشته دی زمونږ څه ضرورت نشته دی یو شي ته او کلي د مفاد دپاره به انشاءالله هر طرف نه ولاړ یو که هغه عمران دی که هغه ایاد دی که هغه ضیا دی که هغه صدر د واګل صاحب دی انشاءالله همدې په هغې سره متفقه ولاړ یو او کول کې اعلان کوو شرافت تصویر غواړي لکه شارټ عمران دی نو به دغه تاسو څه په دې باره کې څه خیال دی؟ عمران باندې زموږ پوره اعتماد دی زموږ د کلي مشر شي زموږ هم دی خبره هم کولی شي او زموږ په لمر حمید ته تصویر غواړي خیر دی خیر دی هر څه خپله رایه ده مایې ستراب نشته دی صحیح ده صحیح هغه هم خپل ځاني نه ما نه بو تاسو جی انور صاحب ستا د عمران باره کې څه خیال دی د باره کې تاسو آیا د صدارت خبره کوم که نه چې عمران بھائی دومره په شوق سره د صدارت سیټ ته دی یعنې د خټ کلي د کمیټۍ دپاره ولاړ دی نو زه ورته موسټ ویلکم وایم او اعتراض مو پرې نشته خو یو خبره به کلیر کوم خبره به دای که نه خو چېرې د ده سوچ د کلي د مفادو دپاره وي او د کلي د بهترۍ دپاره وي نو زه 110% سپورټ کوم
او که چېرې د نورو خلکو دا کوم چې موجوده کسان دي نومونه به نه اخلم او صرف د جیب ګرمېدو لپاره کوشش وي نو زه ته بیا وروسته یم صفا به راته ویم او اعتراض به هم پې کوم چونکې زه خپله میډیا سره ریلیټډ یم زه به بیا اعتراض پې کوم او که چېرې ښه کار کوي نو ښه کار به هم تایید کوم او تپوس به ویم ښه به ورته یم چې ګډ لک صحیح شو او که نه د کلي په مفاد لپاره نی او صرف جیب ګرمېدو لپاره نو زه به بیا اعتراض کوم او زموږ مین وجه چې کوم دی مین وجه زموږ د خټ کلي خوبصورتي ده چا ته شرمه نه ویلی نه شو چې خټ کلي ته راشئ د خټ کلي د NGO په ټایم کې څه پوزیشن و او اوس یې څه پوزیشن دی نو زه ناظم ته هم ویم زه عمران بھائی ته هم ویم زه حیات ته هم ویم دا ټول زموږ وروڼیان دي ملګري مو دي دې ټول ته پکار چې دې ټول متحد شي او د کلي د بهترۍ دپاره سوچ وکړي که عمران ځان ته ډنګوي هغه ځان ته ډنګوي نو ما ته هم نن پته ولګېده چې میا عمر همدغه رایه ده چې عمران ته به خپلې محلې ورکړو حیات ته به خپلې محلې راکړو زموږ خپل محله ترګانان به فرض که ما سره مطلب دا تقسیم به شي ډاکټر صاحب اکرام آباد چې کوم دی یعنې 90% خټ کلی دی خوا دی او 10% اخوا دی صحیح شو هغه ترایي ته به هم حصه ورکړي او راجو دی وایي چې ورته به خپله حصه میلاوه شي نو دې ته یې مه پرېږدئ مسلم ټاون خیرونه لږه خوا دی خو موږ به تاسو متحد شئ د کلي بهتري دپاره سوچ وکړئ دا یو چانس دی زموږ مین شی پارټي یوه ده ټول د PTI ټول سپورټ کوي او بیا ټول PTI لورز دي موږ دا وایو چې عمران بھائی زموږ صدر دی زموږ په دې اعتماد دی حیات بھائی چونکې ممبر دی د خټ کلي هغه سره آلریډي عهده شته او د هغه سوچ دی چې د خټ کلي جدي خلک دي ای ته مشریان ورکړی شي ولې چې دا د خلکو حق دی او د خلکو سوچ دی کم سړی چې دا خوا دې خوا نه راغلی نو د هغه د دې سوچ سره هم نه کوي او دا جدي پوښتي خلک دي دا څومره چې راغون دي د کلي د بهترۍ سوچ وکړي چې کله مو خوشي نو که چې کله خوش نو دا زموږ پہچان دی ولې کو سبا کله اسخاوي نو بوي چې عمران مشر د کمیټې مشر کلی سره سره کار نو بیا د ګریوان نه راټینګو کو هغه یاتی کو دی کو ملک امانی نو بیا راټینګو نو دغه پہچان خټ کړي د کلی بهتري د پارټول سوچو کوي او زما خو په عمران باندې یقین دی ان شاء الله دا مخلص دی او دعا وته کو چې الله کامیاب کا اول دا دعا کو چې الله پاک دا ټول راغون کو یعنی حیات بھائی شو دا سونم کسان چې خواهشمند دي دا د کمیټې کې دی یو شي د کرکټ یو ټیم دې جوړ کی صحیح شو او یو به مشري موږ مشري خو عمران بھائی ته ورکا نور دې وسره سپورټینګ رول ادا کوي او موږ دا وی چې خټ کلی بهتري د لپاره سوچ کوي دا زموږ د لپاره ټول نه بهتره ده بالکل مننه جی ډېره مهرباني ها جی یو دوه خبرې پکې ټول واړم لومړی خبره خو دا ده چې مشرانو دپاره لکه دا ناممکنه ده چې یو کس والي او یو کس بیخي اګنور کړي که نه ای به خامخا ځوانه ځان سره چلوي ولې دی د خبرو نه اندازه لګي داسې که نه بله خبره دا ده زمونږ د کلي د مشرانو د روغې دپاره هغه یو کمیټې جوړه کړه د ټولاباد د خلکو دا هم زمونږ دپاره لکه یو د قسم د شرم خبره ده چې مونږ په خپلو کې دا خپله مسله په کلي کې حل کړو ډېره بخي عمران بھائی لږ شارټ خبرو کوي د ټولو ستا باره کې تایید وکړو ټول تا باندې متفق دي چې ته به انشاءالله د دې تنظیم صدر یې نو امید به کوم چې انشاءالله د دې په توقع باندې به پوره پروزي او د خټ کلي د بهترۍ دپاره به ښه ډېر کوشش کوي نو بس لږ شارټ خبرو کوي چې بس بیا دا شی وایند اپ کړو ښه عمران بھائی حاجي بسم الله الرحمن الرحیم داسې کار دی دا کومه خبرې زما د خبرو کې او دوی په ما اعتماد وکړو که نه نو انشاءالله خو بیا زه وایم چې حلالي به نه وي چې هغه بیا دې نه باوجود د دې اعتماد ته ټیس رسوي چې زما په وینم کار کېږي انشاءالله او د ملګرو په دې اعتماد به هېڅ کله چې تر څو ژوندی یم انشاءالله په هغه رب مې دې قسم چې د چا په اختیار کې زما سا ده د دې ملګرو او د دې کلي اعتماد ته به ټیس نه رسوم هغه کارونه به نه دوراویږي چې کوم تیر شوي سیاست کې مو شوق نو روچت ځکه شو چې دا ناقابله خلک را مخکې شوه او دوی کلی تباه و برباد کړو صرف دې دپاره په جذباتو کې روچت شي هېڅ قسمه مفاد مو نشته او اختر پټ میړه نه دی که چېرې مفاد پرست شوم نو دا دومره وخت نه دی د هغې مزل لنډ دي ټول کلی پېژني لکه څنګه چې دا مخکې خلکو پېژني نن قسم کومه ستاسو د دې ملګرو په دې خبرو باندې چې تاسو کوم اعتماد وکړو انشاءالله زما یاد تم دا بیا هم ورته دا ریکویسټ دی 3 ځله مو وله کړی ورسره میلاو شوی یم بیا هم ولیم چې یا ته که د کلي مفاد وکړي او زړه کې دې مینه وي د کلي نو دا هم د کلي مجاهدین دي جوړ د دوی مینه ده په زړه کې راځه دوی سره یو شه کسان دې راوله کېنوه چې ټول یو شو او دا کلی داسې روشت کړو لکه د چانتا راغوندې چې اوچم کېږي دا کلی په دې خوږ علاقو کې بله یو وضاحت کوم په دې خبره
کله چې دوی ووایي چې څوک نو او موږ راوچت شو نو زه دا خبرې نه کوم ځکه دا خلک بیا په دې ما له دمکیانې میلو شوي د شپې 1 بجه ما سره ملاقات ته کسان راغلي دي ما ته انکار کړی دی لالچ یې راکړی دی د پیسو کړي د دې بدله زه ګواه او ثبوت ښیم دي د دې بدله ثبوت ښیم چې څه یې راکړی لالچ زه لالچي وم نو بس دا اړه ولې چې وم خو هغه ډېرې وې ما دپاره او حقیقت ته چې ډېرې وي د بې کنسول لالچ یې راکړی چې په دې پوره نه شو دمکیانې راکړي دي د پولیس ریډ راله میلاو شوي دي نه یې یېرېدلې ایاز خان ایس ایچ او دی الله دې بیا هم ښه ساتي خلاف و د پارټۍ د بلې پارټۍ کس و خو هغه له اطلاع میلاو شوی هغه ویلي چې داسې کار د عمران ریکارډ صفا دی په هغه په دې ټول عمر کې 107 اف آی آر هم نه دی شوی بل سرکاري نه دی چې تاسو به زوره نه ورکوئ د هر څه مقابله مې کړې چې بله لار ماله میلاو نه شوه دې کې دا ملګري ناستې دی ګواه دي عمر ته ډېرې ته 3 ځله تللی عمر په خپله هم پټو نو د هغه په دیره کې ماله کسانو یې مړه وایي ته څه پاغلې زه په ارام کښېنه چې کله دغه شي بیا کوه شاید خټک صاحب ته تلي ملاقات ته دا حبیب ګواه دی سپورټ مې دی غوستی دی هغه سره زما ذاتي تعلق او ډېر ښه تعلق مې دی ورسره اوس هم هغه له تللی ما او هغه نه مې د پي ټي آی دپاره سپورټ غوستی چې یاره جي مونږ ډېر کمزوري خلک یو ډېره غریبي مو ده وس نه لرو د دې ظالمانو مهرباني وکړه ډېر وخت مې سره تعلق و سپورټ راکړه د پي ټي آی دپاره حالانکې ما له پته ته د ایم پي خو مهرباني وکړه مونږ له سپورټ شه او مونږ له ملاتړ شه چې دا شی وچلو د دې ملګرو مخکې ما سره عهد وکړو ما له عمرانه که د پي ټي آی د تا کوم کسان راوځي دا هم زما بچي دي بالکل ستاسو ملاتړ یم عمر ته مو وایي چې راشي ما سره دې کښېني د پولیس د پرویز خټک د اسحاق خټک دا نه پروا مونه کړي زه پوه شه هغوی پوه شه زه لګیا او سهار رنګه سپورټ به دې کوم څه تکلیف درته چې ما را ټېلیفون کوه د پولیس دا کومې دمکیانې دا چې ما له میلاو شوې د ماڼکي پیر صاحب دی تاسو ټول به پېژنئ هغه باقاعده زما هغه سپورټ کړی په دې کې دا خبرې صرف نن زه ولې دا ما نه کوري ما له ځان بد لګېدو هغه زما سپورټ کړی دی او د پولیس ولسو د دې خبرو نه هغه زه دغه کړی یم ای ما نه خوا کړي دي نو زه به انشاءالله هېڅ کله هم د کلي اعتماد نه خرابوم مفاد پرستي شکر دی وینه کې نشته د کلي دفاع به کوم کلی به خشته کوم چې دې کلي کې ګوره یو سپیم چې چېرته ناست وي نو په لکۍ ځای صفا کوي نن زمونږ مردارۍ نو ته وګوره نو انشاءالله کلی به خشته کوم داسې مثالي کلی به جوړوم چې خوشه خلک به په مونږ باندې فرین وي چې واقعي او تنظیم راوچت شوی د ینګ هلکانو او هغوی کلی داسې کړی چې بالکل بدل یې کړو زه د اخري یو خبره کوم اخري یو شعر به درله ووایم وایي بادشاهي د جهان څه کې ځان له ولې زیاتې غم دا غمي ښه بادشاهي د جهان څه کې ځان له ولې زیاتې غم د انصاف تلل ډېر ګران دي څه به زیات کې څه به کم والسلام یو تپوس سره کوم چې ستا طرف نه د ټول ملګرو طرف نه حیات ته چې کوم دی ویلکم وایي حیات زما ورور دی ګوره نه مې ورسره ذاتي دښمني شته الیکشن مو کړی ما چاته هم نه یم ورغلی حیات که دا خبرې اوري نو وره تا له مبارکۍ ته هم درغلی یم تا له جلسې ته هم درغلی یم کنې مخالف شاته ځي زه خو د مخالف هم زم دغه ته ولاړو جرنلسټ ته دی هم ولاړو هر جیت د بره نه دي چې الله څوک غواړي هغه راولي خو بیا د هغه باندې ډیپینډ ده چې هغه د دې هغه فایده اخلي یا کلي ته هغه خپل اعتماد وررسوي که نه وررسوي حیات زما ورور دی هغه سره زما هېڅ قسم ذاتي څه پوله پټۍ یا څه دښمني نشته ما خو دا میسج وختي مو ورکړو حیات ته چې که حیاته که د کلي مفاد وکړي نو رامخکې شه مخکې هم لاس در کړی اوس هم لاس در کوم خو تا له ما غواړه ډسټرکټ کونسل کې یو خبره وکړه چې حیاته تا تنظیم جوړولو نو ته به ما له راغلی وې ما سره به دې مشوره کړې وه ناست وو چې یو مسکلې وه په ده دا خبره بده لګېدله ده وې او وایي زه به تا له درځم وایي ته به ما له راغلی وې ورورې دا خبرې مه کو غرور پرویز خټک کړی و چې دغه د خدای سال کو غرور فرعونانو کړی چې دغه د سال دی مثال عبرت دی په دنیا کې نو مهرباني وکړه تکبر لوی غرور انسان سره خوند نه کوي او ته به ما له راځي زه به تا له سوال جواب کوم ته به ما له راځي تا ما زه به تا له نه ځم ته به ما له راځي دا ستا عزت دی دې کې ستا عزت کې کمی نه راځي په دې خبره نو که تا له ما دا خبره ورځاسې وکړه نو دا باندې بده په کار نه جوړېږي چې ما تا له ما سره به ناست وي نو دا سلا به مو کړې وه تنظیم به مو یو جوړ کړی و تا ووایي ښه زه به تا له درځم نه ته به ما له راځي حیات بھائی چې فرض که داسې ستاسو څه کار راشي نو عمران تاسو ته هم درتلی شي او چې فرض که د عمران څه کار وي نو ته به هم راځې ولې دا خټ کلی صرف ستا نه دی نه د عمران نه دی دا له ټولو دی او بل دې کې چې دا خبره د مسلم ټون او د اکرام آباد وشوه د عمر دې خبرې سره زه اتفاق نه کوم زما سوچ خپل دا دی زه د خپل سوچ ښیم ګوره هماغه زړه پي ټي آی وایي چې ته 3-4 تنظیمونه یا په محله وایي زر څه تقسیم کړي نو فایدې څه شوه ما له پته را دا تاسو نه شوه اول خو به هغه دا کوشش کوي میا عمر چې څومره ما ته پته لګي چې دا ټول راغونډ کړي او کو یو ګروپ جوړ شو یو ټیم جوړ شو صحیح ده بیا نه جوړیږي اتفاق نه راځي نو خامخا ډیوایډ کېږي به دا زه تا تم ویم او دا حیات تم ویم سوچ وکړئ دا 2-3 ورځې ټایم دی کو دې کې دا تنظیم مکمل شو ټیم مکمل شو
نو صحیح د خټ کلی بهتري به وي خو که چېرې دا ډیوایډ شو نو بیا د خټ کلی د بهتري سوچ مه کوئ اوس تاسو باندې ډیپینډ دی د تا تم ویم حیات تم ویم او د مسلم ټاون مرګرو ته هم وایو د اکرام آباد مرګرو ته هم وایو چې متحد شئ د خټ کلي د بهترۍ سوچ وکړئ او که ډیوایډ شوئ نو داسې فنډ به ما ته هم میلاو شي ده ته به هم میلاو شي نو بیا هغه خوند نه کوي نو چې یو لیډر وي یو هیډ وي نو ټیم به کامیاب وي یو کیپټن وي او که نه څلور پنځه کپتانان شو نو بیا هغه ټیم نه چلي هر څه به تیز نه شي زه بیا وایم د کلي حقونه زه خرابول نه غواړم د کلي حق راوړل پکار دی مونږ چې په دې کلي ولګو زه بیا هم دله دا وایم چې راځه کښېنه راځئ ګوره مونږ ته د بل چا ضروري نشته دا شوراباد یا د بل ځای سړی به راځي موږ ته به روغه کوي زموږ روانه نه ده لږ غوندې غلط فهمۍ دي مونږ کې بس هغه لرې کول غواړي که مسلم ټون دی زموږ د کلي حصه ده زموږ د وجود یو حصه ده هغه هم خو ځکه چونکې هغوی خپل بیل غواړي نو زه ټیک شو هغوی رایټ دی حق شته دی چې بیل والي هغوی مونږ نه ډېر لرې دي سیټ ته دي اکرم آباد دی هم مونږ سره تړلی زموږ د کلي حصه ده اوټې دلته مونږ سره یو دی خو چونکې خټ کلی ډېر غټ کلی دی که نه نو پکار دا ده چې د خټ کلي د تنظیم جوړ شي د اکرم آباد هم ته یې کسوالو د دې ماله وختي مزمل کاکا بل یو خبر وکړو یاره بچې داسې کار دی خیر دی تا هغه سره یو شه که نه د هغه تنظیم خو ټیک دی دوه درې کسان ورکړې خپل ورکړه زما مشر یې په سپینه ګیرې د پلار په ځای مې تا له پکار دی چې ښه دروند خو د دې رول ادا کړي دا دواړه مطلب دا دی یو کې کښېنې چې نشي کولی مزمل کاکا زما مشر یې عزت کومه دا خبرې مه کوه ګوره یو داسې رول ادا کړه چې هغه خلک ووایي چې ته مشر سپین ګیرې ټیک شوه جي نو زه بیا م یاد ته وایم چې کینو به زه تیار یم راځه د ارسنل کډه کې ستاسې ختم کا زموږ شکر دی اوس هم صفا دی بیا هم صفا دی بیا هم صفایي راځه چې کینو او دا خپل کلی خشته کړو دا مرګرو ډېره شکریا چې دا مرګرو زموږ محله ترکانان ته راغلو او ټایم یې ورکړو لږ شارټ خبرې وکړئ ویډیو ډېره لوی بھائی خبره دا ده چې آیات خو زموږ یو ملګری دی که نه لکه موږ سره څه وخت وچلېدو او پاټۍ کې به منډې تړي والې په دې کلي کې که څوک داسې وي او موږ سره مرسته غواړي او د دې کلي ښه کېدل غواړي راځي دي زموږ دې قافله کې او دروازې ټولو ته کلاو دي آیات نه چې ټولو کلي ته زموږ دروازې کلاو دي او یو ځای به د کلي دغه کوو دا چې کلي سره مینه وي راتلی شي تنظیم ته یو خبره کومه د ملګرو خبره وکړه چې دې کې به د شوراباد کسان راځي که نه زه یو خبره داسې کوم زموږ کلي کې د هېڅ کمۍ نشته دی نه موږ څه ډلې شوي دي نه مو جنازه بیله ده نه مو قبرستان بیله بیل دی او دا د خپل تنظیم کسان جرګه عمران تم جرګه آیات تم دې کې د کلي د بهر د خلکو ضرورت نشته دا دې متعلق پورې خبره کوم څه وخت چې د ګیس مسله راغله که نه په اشوراباد کې د اشوراباد خلک مال داسې نیغ ولاړو زه ورته ولاړم دا ټول د خټ کلي کسان تللي وو چې پیپونه یې په د ګاډي نه نشو کوزولی ستا د خټ کلي ښه ځوانان تللي وو ښه خلک تللي وو خو پیپ یې د ګاډي نه نشو کوزولی چې اشوراباد داسې یو موټی شو زه وایم چې دا کلی هم داسې یو موټی شي چې اشوراباد ته جواب ورکړي چې ته څنګه په کومه خوله باندې وې چې ته ما دلته نه پیپ بوځې ستا مطلب دا دی چې د خپل کلي څه حق دی هم بار نه پرېږدو د خپل تنظیم ملګري د خپل کلي مشران آیات ته عمران ته ښه په جرګه ښه په مینه ښه په محبت باندې ما به تېره که څه ډزې نه دي شوي صحیح شوه د یو کلي خبره ده او یو کلي کې به یې پرېږدو باقاعده د اکرام آباد شو مسلم ټاون شو دا مونږ سره تړلي دي صحیح شوه مونږ به هغوی سره کمپرومایزینګ کوو هغوی به مونږ سره کوي او امید لرم چې زمونږ نه کېدی شي چې هغوی بیا ډېره بهتري ولې یعنې ټولو پارټیانو ته ویلکم دی راتلی شي هر څوک راتلی شي ویلکم دی دا د پی ټي آی پارټي ده عمران خان جوړه کړې ده عمران خان یو مهم دی چې پاکستان جوړ شي موږ هم مهم دی چې زموږ خټ کلی جوړ شي ګوره دا خبره د سکلین بای چې د خټ کلي د بهترۍ سوچ تو کی اشوراباد او دغه پرېږدی زموږ کار خټ کلي سره دی بس خو هغه د چا په شکل کې کی چې دا خټ کلی ښه شي خبره مې دې پورې وکړه چې زه کله اشوراباد ته لاړم د کوم ځای نه د پاټک نه دلته نه پیپونه واچولی شو د ګیس سخته لانجه وه آیات خان هم بې لانجه کړې وه ګلولي هم پې کړې وه ملکي هم پې کړې وه بیا د کلي جرګه تللې وه جرګه چې یو انسان ته لاړه شي که نه نو پکار هغه خلکو ته چې هغوی په خپله کښېني خو هغوی مونږ ته دا خبره نور هم بړه وکړه هغې انجام کوم ځای ته راووتو دلته راووتو نو خبره ختموم انشاءالله الله دې زموږ په ټولو پارټۍ کې اتفاق او اتحاد را نصیب کړي او الله دې زموږ هغه کارونه وایي چې زموږ قوم زموږ کلی او زموږ د کلي مشران ټول خوشحاله وي حاجی ټول مرګرو ته د ټول ډیر شکریا ادا کوو چې زموږ محله ترکانان ته راغو او ټول خپل قیمتي ټایم ورکو نو انشاءالله به دغه شان بیا بیا به پروګرامونه کېږي او زموږ دعا ده چې انشاءالله زموږ خټ کلی ښه شي چې څنګه مخکې NGO پرېښی و چې د هغې نه نور هم بهتره شي
او دا ټولو سوچ یو شي چې دا خټ کلی ترقي وکړي. نن چې دا کوم ملګري ناست یو دا دلته موقع په موقع چې ناست منم چې دا ټول ښه لکه جذباتیان او ښه نظریاتي دي، خو چونکې اوس دې کې داسې څه خبرې راځي والله علم هغه ذات ته پته ده چې دا څوک دی، خو د دې څه خبرې دي نو هغه هلته رسي. حالانکې موږ یې په څه کنځل نه کوو، نه څه بدې ردي وایو، که هغه ریکارډ کېږي که نه ریکارډ کېږي، چې هم زموږ د کلي خلک دي. ګوره ما تاسو له ووایي صرف غلطفهمیانې راغلي دي که نه. نن چې دا کوم ملګري ناست یو لومبې زه بیا راسره دا ټول په دریو خبرو قسم کوو، په دریو خبرو به قسم کوو او قسم به راسره کوئ به ټوله. زه د الله په هغه لوی ذات قسم چې چا پیدا کړی یم او څوک به مې اخلي. لومبی قسم مې په دې دی چې پارټۍ سره به غداري نه کوم. ټیک شوه. دویم قسم مې د الله په ذات په دې دی چې کلي سره به دوکه نه کوم، د کلي حق په کلي ته راوړم، که په جنګي که په ننګي او که په هر څه به کلي ته راوړم او په کلي بېله. دریم قسم مې په دې دی چې دا کوم ملګري ناست دي او اعتماد یې کړی. ګوره دا وړه خبره نه ده، دا قسم چې زه کوم دا د هغه په ذات کوم چا پیدا کړی یم. دریم قسم مې په دې دی چې دې ملګرو سره دوی به نه مایوسه کوم، د دوی اعتماد ته به ټیس نه ورسوم، دوی سره په هر سخته نرمه په هر رنګ حالات کې ولاړ یم، دوی سره به دوکه نه کوم.